وعلیکم السلام. زه د ناکای نه مخکې ګرمزه وځي د هغې اوسېدونکی یم. د اوجا علاقه ده او باقي 10-12 سال کې موږ شاګردي کړې وه. سکیرا ډکه شرط روډ باندې 15 انې 6 انې 8 انې 10 انې بیا روپۍ شوه بیا 15 روپۍ شوې چې 100 روپۍ ورځ مې جاري شوه نو تنخوا شوه نو ما خپل دوکان واچوي. خو کم از کم 40 سال زما دلته برابر وي. و دا لرونه چړې تبرونه قصابۍ سامان د زمیندارو سامان لرونه نور دا چې طبخي مبخي دا طبخي تیار وړو او دا لرونه او چړې دا تبرونه دا موږ خپل جوړوو دا موږ خپل جوړوو. دا د په دې هر ځای جوړېږي خو د لاهورۍ کې دې کارخانه ده. د اوسپنه هغه چرګانو چوک دې تقریبا 40 کال به وي. او دا په 1000 روپۍ میله دغه پکې 500 هم شته 800 هم شته 2000 هم شته. ښه خبره ده. داسې زوره والي دا چاړه والي سوان والا چاړه ګرانه ده بلېټ والا ارزانه ده کماړی والا ارزانه ده سوان والا ګرانه ده. چړې لرونه دا خپل جوړوو. خلک اختر راځي څوک نوی اخلي څوک زړې راوړي تېره کوو. اول هم چاړه په 100-150 روپۍ تېره کوله اوس 50 روپۍ ده. په 50 روپۍ د هغه شل عمره دور پکې نشته چې ورو ته یې واچي هغه پې نه کېږي که کټوۍ پیل هغه پې نه کېږي نو بس کرایه بیلونه دي. چاړه 500 هم شته 1000 روپۍ هم شته او 800 هم شته 700 هم شته 300 هم شته. بس دغه منافع چې هغه اوړه پې والو غوړي پې نه کېږي او چې غوړي پې والو ځینې پې نه کېږي. تنخوا شاګرد ځان ضرور ساتي په خپله یې وپکې او که شاګرد ساتو هغه تنخوا پکې نه شو ورکولی. بس دا مطالبه زما او د 1200 کال نه 12 کال نه تر 70 کالو پورې ما دا سټک ووالو او دا لوارې ګرمې دغه نو حلال رزق دی